و چې تاسو د بینک نه روپۍ راوکاږئ نو په هغې باندې به هم ستاسو نه ټیکس کټ کېږي او په هغه ټیکس کې چې دا اضافه راغلې ده. دغه شانتې که تاسو بهر ملک ته ځئ نو د هغې په ټکټونو کې چې دا هم اضافه راغلې ځکه چې په هغې باندې هم ټیکس لګېدلی. دا څومره ټیکس دی دا د په دې ویډیو کې د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. و چې تاسو د بینک نه روپۍ راوکاږئ هغه که تاسو په اے ټي ایم باندې راوکاږئ یا په چیک بوک باندې راوکاږئ نو په دې دواړو باندې چې دی ستاسو نه به روپۍ کټ کېږي. که تاسو 50,000 روپۍ راوکاږئ نو په 50,000 روپو چې دی دغه ټیکس نشته خو دا پروس کال چې دی دا ټیکس شروع کړی دی خو اوس په دې کې چې دا اضافه راغلې ده. پروس کال چې دا ټیکس لګوو نو دا 0.6 لکه که تاسو به 1 لک روپۍ راایستلې نو په هغې کې به ستاسو نه 600 روپۍ چې دی دا به کټ کېدې. ځکه که په اشاریو کې زه تاسو ته ووایم چې 6 پیسې دي نو ځینې کسانو ته به دا ډېرې کمې ښکارېږي. خو کله چې دا روپو ته راوړلې لکه 1 لک روپۍ راوکاږئ نو 600 روپۍ چې دي دا مخکې کټ کېدلې اوس په هغې کې اضافه راوستله هغه 9 پیسو ته ورسنو ستاسو نه اوس 900 روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. که تاسو 50,000 روپۍ راوکاږئ نو په دې کې منه کټ کېږي. خو که تاسو 51,000 روپۍ راایستلې نو د دې 1000 روپو ټیکس په نن هم کټ کېږي او د دې 50,000 روپو چې دی دا به نن هم کټ کېږي. داسې منئ لکه چې تا دا 50,000 راایستلې د دې 50,000 دا به نه کټ کېږي. که تاسو به بل ټایم پسې 1000 روپۍ راوایستلې نو د 50,000 روپو هغه ټیکس چې دی دا به هم ستاسو نه چې دی دا به کټ کېږي. نو اوس په احتیاط سره چې دی تاسو روپۍ راوکاږئ چې تاسو ته پته لګېدلي که ستاسو 50,000 روپۍ پکاري نو 50 راوکاږئ. داسې نه چې تاسو پسې 1000 روپۍ راوکاږئ نو د باقي روپو چې دی د دې به هم ستاسو نه ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. که تاسو په اے ټي ایم باندې راوکاږئ که په چیک بوک باندې راوکاږئ په دواړو چې دی دغه ټیکس پیدا کېږي او دا د 1 جولای نه چې دی دا شروع شوی دی. کوم مالي سال چې د 1 جولای نه شروع شو نو د دې نه دا ټیکس چې دی دا لاګو شوی دی او دا ټیکس چې دی دا به ستاسو نه کټ کېږي. دغه شان ځینې کسان مسافر دی هغه بهر ملکونو ته ځي نو که تاسو بهر ملک ته ځئ نو هم به ستاسو نه ټیکس چې دی هغه په ټکټونو کې کټ کېږي. لکه په ټکټونو کې چې دی د دې سره اضافه راغلې ده 15,000 روپۍ چې دی دا اضافي ټیکس چې دی دا به تاسو ورکوئ. نو کم کسان چې د دې طرفه ټکټ رالی نو د هغه کسانو نه چې دی دا ټیکس به کټ کېږي. او کم چې د هغې طرفه راځي نو د هغه کسانو باندې چې دی دا ټیکس نشته. خو که د پاکستان نه تاسو ځئ بهر ملک ته او ټکټ رالی نو د جاز ټکټ چې تاسو رالی نو ستاسو نه به دغه ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. نو تاسو به دې باندې پوه شئ د 1 جولای نه چې دی دا ټیکس شروع شوی دی. که تاسو د جاز ټکټ رالی نو په هغې کې به هم ټیکس کټ کېږي. او که د بینک نه روپۍ راوکاږئ د 50,000 نه سیوا راوکاږئ نو په هغې کې به هم ستاسو نه دغه روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. لکه په 1 لک روپو کې چې دی ستاسو نه به 900 روپۍ کټ کېږي نو بیا پسې په ښکته راځئ که لکه 50,000 روپۍ تاسو راویستلې په 24 ګنټو کې نو به دغه کې به نه کټ کېږي. خو که 51,000 روپۍ وکړئ نو بیا به ستاسو نه 450 روپۍ څخه له پاسه چې دي دا به ستاسو نه ټیکس چې دی دا به کټ کېږي.